اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا یوه ماشومه وه، د بابای تی نیکه یې بابا، دا یې نیکه دی. دا یې چې موږ ته راوستلې وه، دا په خپو باندې مکمل خوشحاله وه، ګوډه وه، مطلب ګرځېد. ته بیا وګڼې دا به مطلب ډاکټر له یې به ولې وه، ډاکټر قسمه قسم ګولۍ ورکولې چې یوه مسله وه بله مسله وه، نو هغه ګولو سره دغه مزید نور نقصانونه جوړېدو، څوک یې په علاج باندې نه پوهېدل. نو دا بابا به تا ته خپله ووایي چې دغه څه مسله وه، اوس څنګه وه؟ شکر الحمدلله. دا زموږ لوسی وه، بیماره وه. بیا ما په دې ډاکټرانو هم ګرځوله، دا مزغو ډاکټرونه لا یسریانې او دا غټې هېڅ مزه نه کړه. ګولۍ به خورې، ښې به پې په دې راتلې. بیا مونږ ته چا وایي چې داسې پېښور کې یو عالم دی او ښکلی سړی دی، هغې له لاړ شي. هغې له مونږ لاړو، د دیوال سره به تللی نه شو، دقسې به په خاپاړو تله لکه ماشومه. بیا مونږ له ټوکن جوړ کړو، په هغه ټوکن باندې به ګرځېده. بیا شکر دی الحمدلله چې بیا راله او دې دم کړه او دم سره الله پاک ښه کړه. دا دویم دم دی، نو اوس ښه ده، برابر ده، ښه په ګاډي کې راځي، مونږ سره مزل کوي، ښه بهر دننه کېږي. اوس پاسه وګرځه. شکر ده الحمدلله، الله پې ډېره ښه کړې ده که نه. دا څوک کوي؟ دا الله دا کارونه کوي که نه. خو لکه دا څومره دی عالم دی، ډېر ښه پاک سړی دی. نو هر یو مریض چې راشي الله والا شفا ورکړي که نه، انشاءالله. صحت ورکولو والا الله دی، موږ ورته صرف محنت کوو. الله کلام چې کوم دی، د نبي علیه السلام حدیث دی چې قرآن چې کوم دی دا شفا و. او زه په یقین سره وایم چې زه په چا باندې چوف کوف وکړم نو الله پاک به هغه ټیکوي، ځکه چې د الله خبره چې کوم هغه دروغجنه نه و. الله خبره موږ په زړه کې پخه ناست و چې یقین دې پوخ وي انشاءالله دا علاج تاسو خپل هم کوی شو، دا نه چې تاسو صرف حاجي صاحب له راشو. ما یقین پوخ دی چې زه کوم آیات وایم په دې مې یقین دی چې دغه آیات سره به الله پاک شفا ورکوي. نو که تاسو په خپل هم دا یقین جوړ کړو نو تاسو سره به هم الله پاک دا شفا ورکوي. ښه.